طارق پټان او افسر افغان زه صرف دا ویم کنه چې قرآن او حدیث دا کم شیرونه خوښي کم شاعران خوښي صرف د دې مال جواب راکه بس دی. ګوره حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ اشعار ویل په منبر مسجد نبوي کې ول باقاعده یو ځای برابر شو یو منبر برابر شو په دې به صرف ثابت سیب سکول اشعار ویل ښه او قرآن کې سدي الله وای د شاعرانو په شاته پسې به شاعران نه دي شاعران به مخ کې او شاته پسې هغه خلک ته چې کوم هغه د لارې نه پریوته خلک پسې اور پسې دا کم شاعران تاسو ته پته ده. ګوره زما افسر افغان وروره تاسو بل یو شاعري کړو او دنیا الکانو جنکې ته ناستو تا په کې سي ماما لور به اوس راشي او به زما د پاره مطلب چانس برابر شو کنه. نو دا اشعار دي تاسو راته وای اننګي سو کننګي دی سو شونډي دی سو پټاخه یاد یو او سو کوئی روره بس وي بدن دی پلان دی او ډینګ دی او بس وي دانه کې واغ دا نن سبا اشعار او شعرونه دي کنه. دا نن سبا چې د اننګونو نوزو چې د شونډو نوزینا او چې د خزه د بدن نشیرونه وزینا نو دا شیرونه اسلام خو غیتره ده وایا د باره کې اسلام ډېر غټ رد کړي دا یاد ساتي ګوره ښا او دغه شاعرانو ته سویل دي دا شاعرانو ته هغه خلک ویلې کم چې خلک گمراه کوي دا زنیم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شاعری هغه شاعری ده چې تا ته الله وخی تا ته رسول وخی تا ته دین اسلام وخی تا ته اخلاق وخی الله اکبر کبیره. نو زمون خو زیات تر موجوده شاعران شته پکې ګوره ښا خو زیات تر زمون شاعران سدي شونډه ده اننګې دي سترګې غټې دي سترګې وړې دي بدن وړوکی دی غټ دی پټاخۍ او روره دماکۍ بس ټولې دا خبرې دا شاعري ده. نو جناب دې ټیم کې او د طارق پټان صاحب ما ته تاسو یو کس د پشان یو کس خو ریسرچ زمو خو ټول دا بو دی او دی او دی او دی او دی درز دی دروز دی خپچوته کو خکته کو پنسه چوته کا زمو خو ټول دا کلچر دی موتا د چکم خی په دې میډیا باندې دا طارق پټان الله موږ یو هیره را کړی هیره یاد ساتي ګوره ښا هیره دا د پسان ریسرچ کوون کې والله ما ډولیدل نه دی په کوم انداز کې وای بل دا زمونږ نوجوانانو ته سخی یو طرف ته ما ته و چې د ماما لور می راځي او بس کارو می برابر شي او د ماما کر ملاړو بس پشپه کې بچان سوام او کټ کې پرته و دا یو پلان دی ډینګ دی او دویم سیټ ته مونږ ته خلک سخی ریسرچ را تخی په کائنات کې قرآن او حدیث را ته بیانې نو تو وای مړه د مقابله کې دی شي د دې مقابله نشي کېده. نو طارق پټان صاحب زنده باد زما بعض شاعران زنده باد او ډیر شاعران سدي اگر ور شونډه د پلان دی او ډینګ دی وننګي دی او خو دی او دی خو دی د دینه بس نو زی موتا ته نور سخی راته دا وایا او دا قرآن او حدیث کې ته د شاعرانو نه خبري د دوی به کم سلوکی بس مړ الله دې مونږ معاف کړي. خو طارق پټان صاحب زنده باد.